او بل آیت مبارکه کې الله تعالی فرمایي کله چې الله د رمضان ذکر کوي کنه اول کې د رمضان ذکر دی اخر کې د رمضان ذکر دی په دې میس کې الله تعالی د دعا ذکر کوي واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله سوي اے نبی علیہ السلام کته نه زما د امتیان ته پوښتنه کی دا بندگان ته پوښتنه کی چې الله چرته دی وته زه قریب یم زه قریب یم نو سمنا قریبي اجيب دعوه الداعي بس ما ته आवाज کوو دستا خبره قبول نو مفسرین حضرات فرمایي چې اول الله د رمضان ذکر او اخر کې د رمضان ذکر د میس کې د دعا ذکر دی نو معنا دا چې د رمضان کې معنا ډېرې دعاګانې رمضان کې معنا ډېرې دعاګانې وغواړه اسیم زتا ته قریب یم خو د رمضان کې درته ډېر قریب یم ځکه تا نفس پرېښی دا روژه دا چې کوم دی نو د الله دپاره الصوم لي حدیث مبارک دی الله تعالی فرمایي دا روژه زما دپاره ولې ده دا ځکه د الله دپاره ده چې اوس د مسلمانانو لګیا دی روژه ده د چا د یارې دی نیولې ده د الله د یارې د وجې نه نیولې اوس که مثال په طور باندې یو کس کور کې پټ خوراک کړي چاته څه پته لګي هېڅ پته لګي د ښځې نه روژه پټېدی شي روژه خو د خپلې ښځې نه هم پټېدی شي روژه خو داسې عبادت دی دا صرف د الله دپاره دی کې ریاکاري وایي ځکه راځي نه دا د ښځې نه انسان پټولی شي لکه مثال په طور باندې سړی د پېشماني وکړي او بیا د لیټرین ته خوار څوک هلته دې اوبه څښي هېڅ پته ورته بار خوار څوک راوړي بار دی چې کوم دی نو پټ خوراک ځان سره اخلي نه الله وایي الصوم لي دا زما دپاره ده د خوله بنده کړې ده زما دپاره یې د خوله بنده کړې ده دې وجې نه په روژه کې ریاکاري هغه نه راځي یو بزرګ باره کې عمل ورځ ما پړاو کا چې هغه 20 کاله نفلي روژې نیولې ښځې ته پته نه وه 20 کاله نفلي روژې نیولې ښځې ته پته نه وه سهار به چې کوم دی نو ناشته نه کوله وی به زه به ځان سره دوکان ته وړم دوکان ته به ځان سره وړم پېشماني به چې کوم دی نو ځان ته یې پټې کچورې راوړې هغه به یې ایښوې هغې نه به 15 شپږو خوړې اوبه به ورپسې وڅښلې سهار به یې ناشته نه کوله وایي زه به ځان سره دوکان ته وړم دوکان ته به یې وړه هلته به یې چا غریب ته ورکړه دا ته ماښام به کور ته راغله روټۍ به یې وخوړه روژه به یې وکړه بیا ته پته نه وه 20 کاله دا عمل پاتې شو د روژه خو داسې عبادت دی دې کې ریاکاري نه راځي نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ریاکاري پکې نه راځي نو ته بیا غواړه اذا سألك عبادي عني فإني قريب یا غواړه